هغې په ایریا باندې موږ نن په سکولونو کې دغه وکړو اویرنس سیشنز. په سکولونو کې بیسیکلي موږ یو درې شیونه چیک کوو. مین یو د سکول کینټین موږ چیک کوو. یا په سکول کې چې کوم بین آیټمز دي په هغې کې مطلب د سب سټنډرډ پاپس چورنګ امچوره وغیره. د هغې نه علاوه په سکول کې موږ دا ګورو چې آیا زموږ سره چې کوم واړه کوم ماشومان کوم اوبه څښي چې د دې اوبو زموږ سره واټر سورسز مطلب دی دا اوبه د کوم ځای د کوهي نه راځي یا ټانکۍ نه راځي. بیا دا اوبه چې دي دا په کولر کې به د کولر کنډیشنز ګورو. د هغې نه بیا علاوه موږ د سکول د ماشومان سره یو کلاسز والو، د ټیچر سره یو کلاسز والو. په هغې کې موږ کوم چې په فوډ کې بیسیک مسایل دي یا موږ کوم پروډکټس بین کړي دي یا د هغې نقصانات موږ ووایو. بیا هغو ته موږ تاسو دا خبرې په کور کې مو ووایي. لکه نن موږ یو سکول ته راغلو، په سکول کې مطلب دی په شنو ډرامانو کې کوم چې بلو ډرمز دي، کوم چې نان فوډ ګریډ ډرم دي، مطلب دی په هغې کې هغه اوبه پرتې وي او ماشومان د هغو نه اوبه څښلې. د هغې باره کې ورته موږ چې د دې نقصانات څه دي. بیا ورته موږ دا ووایو چې د هغې دپاره به تاسو بل کم شي نه به استعمالوئ چې په هغې کې تاسو اوبه څښئ. بیا ورته موږ ماشومانو ته ووایو چې تاسو مارکیټ ته لاړ شئ، هلته کې لیبل ریډینګ یا کوم چې بین آیټمز دي. بیا ورته موږ ووایو چې تاسو به کم شي نه دغه کوئ. بیا د هغې نه علاوه موږ خاص کر موږ سپیشلي په نیوټریشن باندې موږ ډېر لوی کار کوو. د بیلنس ډایټ په باره کې ورته ووایو، په خپل خوراک کې به تاسو رد و بدل څنګه راولئ، بیلنس ډایټ به تاسو څنګه اخلئ. نو په سکول کې موږ دا بیسک دا شي نور د بازار حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې دلته د بازار موږ کافي ویزټس وکړل چې په هغې کې زموږ سره تاجر برادرۍ هم برپور تعاون و. د بازار کم صدر چې دی صدیق صاحب هغه پکې هم برپور تعاون کړی. زموږ میسیج یې خلکو له ورکړی، زموږ سره په انسپیکشنز کې هم ګرځېدلی او زموږ هغه میسیج یې په ښه طریقه دې خلکو ته کنوی کړی دی. خو بیا هم څه شکایت راځي دلته د غیر معیاري خوراکي اشیا چې دي. نو هغه موږ خو بار بار انسپیکشنز کوو. په تېره پیره چې موږ رالو نو کافي دکانداران د دې بازار نه لاړو، هغو ته پته ولګېده چې یاره دوی راغلي یا موږ د بازار د سټارټ نه چې کوم انسپیکشن په هغه ځای کې سټارټ کړو دا وروستني دکانداران لاړ شي. نو دوی له خو موږ یو کلیر میسیج دا ورکوو که بلې پیرې له موږ رالو او فوډ اتارټي دلته انسپیکشن کوو او د مونځ یا د روټۍ د وقفې نه علاوه د دکان د چا هم بنو په دې مقصد یې بند کړی چې یاره موږ د انسپیکشن نه پټ شو یا پاتې شو، نو د هغو خلاف په سخترینه قانوني کاروایي کیږي. ځکه چې دا اداره دلته راځي نو مقصد یې دا دی چې د دې علاقې عوامو ته یو صفا او معیاري خوراک ورکړی شي. بل نن موږ ته یو دا شکایت راغی، یو ماشوم په لاس کې موږ په بازار کې چورن ولیدو چې هغه هم دلته د یو مقامي دکان نه سپلای شوی. نو د هغه قسمه دکاندارانو خلاف هم سخترینه قانوني کاروایي کوو. د هغو دکان به سیل کېږي کم از کم د 2 ورځو دپاره وروسته د هغې نه علاوه چې څونه اضافي ټایم سیل شو خو دا خبره ده خو دا او باري جرمانه به پرې لګوو. ځکه چې دا کم شیزونه موږ بین کړي دي چورن، چالیا، چاینا سالټ، ګوټکا، نو په هغې کې زموږ د ادارې یو کلیر اډر دلته میلاو شوی دی د خلکو ته دکاندارانو ته. او کم چې داسې کافي دکانداران داسې هم دي چې هغو ښه باقاعده امپرومنټس راوستي دي، د هغو د لایسنس دپاره موږ ریکمنډیشنز کړي. نو د هغو دغه د ستاینې وړ دی او د دې موږ اپریسیشن دغه ولکو اپریشیټ کوي. خو کم چې غیر معیاري قصدن عملا دا کمې خبرې چې ورته موږ کړي، کمې سوپیز یې ورکړي یا امپرومنټ نوټسز یې ورکړي او په هغې څوک عمل نه کوي، نو د هغو خلاف په سخترینه قانوني کاروایي کیږي. او والدینو له موږ دا یو میسیج ورکوو چې چورن، چالیا، چاینا سالټ، ګوټکا دا شیزونه بین دي، دا چې تاسو په کم ځای کې هم ستاسو ماشومان چېرته کور ته راوړي نو برای مهرباني د دې نشاندهي کوئ چې فوډ اتارټي په هغې باندې خپله کاروایي کوي. شکریه.